السلام علیکم خوږو ملګرو. په دې ویډیو کې ګورو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته د ژوند په آخري خطبه کې څه ضروري پیغام پرېښی. نو راځئ ویډیو طرف ته ځو، ویډیو راسره آخره پورې وګورئ. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې په 9 ذوالحجه 10 هجري 7 مارچ 632 عیسوي کې اخري خطبه د حج ورکړه. راځئ چې دې خطبه کې څه اهم نکات دي، ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې زما خبرې هغه نور خلکو ته ورسوئ کوم چې دلته کې موجود نه دي، لکه موږ او تاسو یاد کړي. نمبر 1، ای خلکو واورئ، ما ته نه لګي چې زه به په راتلونکي کال کې ستاسو په منځ کې موجود یم. په خطبه کې چې کوم خلک موجود نو دی هغوی ته ووایي زما خبره ډېر په غور سره واورئ. دا خبره چې کوم دی هغه خلکو ته ورسوئ کوم چې دلته موجود نه دي، یعنې زه یاد کړی یم او تاسو یاد کړي. دویم نمبر، ای خلکو، څنګه چې دا نن ورځ او دا میاشت او دا ځای چې د عزت او حرمت والا دی، همدغسې د نورو مسلمانانو د ژوند عزت او مال حرمت والا دي. تاسو به هېڅکله هم دا نه څېړلی شئ. 3 نمبر، د خلکو مال او امانتونه چې کوم دي هغه خلکو ته واپس کړئ او څوک به نه تنګوئ، چاته به نقصان نه ورکوئ، ځکه چې تاسو چاله نقصان نه ورکوئ نو تاسو ته به هم څوک نقصان نه درکوي. څومره ښکلې خبره کړې وه، دا یې موږ ته پیغام پرېښی دی چې تاسو څوک نه تنګوئ، تاسو به هم څوک نه تنګوئ. نمبر 5، یاد وساتئ چې تاسو به د الله پاک سره ملاویږئ او الله پاک به ستاسو د اعمالو په باره کې ستاسو نه سوالونه کوي. نمبر 6، الله تعالی سود ختم کړی دی، دې دپاره د نن نه سود ختم کړئ. ویډیو تر اخره پورې راسه وګورئ، امید دی زه به هم پوه شم او تاسو به هم پوه شئ. په 7 نمبر کې څه ویلي دي چې په ښځو باندې ستاسو حقوق دي او د ښځو حقوق په تاسو باندې دي. تاسو د ښځې حق چې کومه دی پوره کوئ او ښځې به ستاسو حقوق پوره کوي، نو تاسو به د هغوی د ښځو چې کوم دی نو تاسو به ټولې ذمهوارۍ اوچتوئ. نمبر 8، د ښځو په باره کې نرمي کوئ او د هغوی سره ښه روایه قایم ساتئ، ځکه چې هغه ستاسو پارټنر دی او بېلوثه خدمت هم ستاسو کوي. نمبر 9، کله هم د زنا خواله به هم نه ځئ. نمبر 10، ای خلکو، زما خبرې په غور سره واورئ، صرف د الله عبادت کوئ، 5 فرض لمونځونه ادا کوئ او د رمضان د میاشتې روژې نیسئ او زکات ادا کوئ. اگر که وسم وي نو حج هم کوئ. نمبر 11، هر مسلمان د بل مسلمان ورور دی، تاسو ټول د الله په نظر کې یو برابر دي. برتري صرف د هغه چا لپاره ده د تقوا په لحاظ سره، لکه یو کس به هغه کې به تقوا کم وي بلکې به سیوی نو د هغه به الله پاک سره نزدېکت سیوی رابطې به یې وسه، نو دغه 11 نمبر شو. 12 نمبر کې یاد وساتئ، تاسو یو ورځ به د الله مخې ته یو ځل به تاسو د الله مخې ته کېږئ او د خپلو اعمالو د جواب ورکولو لپاره به حاضرېږئ. نو خبرداری ورکړی چې خبردار اوسئ موږ او تاسو ته چې زما د تلو نه بعد چې کوم دی ګمراه نه شي. نمبر 13، یاد وساتئ چې زما نه پس بل نبي د راتلو والا نه دی او نو
بل دین چې کوم دی دنیا ته به راځي. زما په خبرو په ښه طریقه سره ځان پوه کړئ. نمبر 14: زه ستاسو دپاره 2 شیونه پرېږدم او روان یم. ګورو ملګرو چې هغه 2 شیونه زموږ دپاره خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره په دنیا کې څه پرېږدي او زموږ نه ځي. قرآن او سنت. که تاسو د دې دواړو پیروي کوئ نو کله به هم نه ګمراه کېږئ. نمبر 15: تاسو چې کوم خلک موجود یې دا خبره به راتلونکي خلکو ته رسوئ. راتلونکي خلک یې څوک یاد کړي؟ موږ او تاسو یاد کړي. او دا ممکنه ده چې د دې مخکینو خلکو نه به دا راتلونکي چې کوم خلک دي هغه به په ښه طریقه سره په دې زما په خبرو باندې عمل وکړي او پرې پوه به شي. د آپ صلی الله علیه وسلم چې کومه دی اسمان طرف ته مخ کو اوچت یې کړ مخ او ویې ویل ای الله ګواه اوسه ستا پیغام ما ستا خلکو ته ورسو. الله تعالی دې مونږ هم په هغه خلکو کې ملګرو شامل کړي چې دا پیغام واوري. الحمدلله واورېده او په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي چې په دې باندې مونږ عمل وکړو او دا خبره چې کومه دي مونږ مخکې خلکو سره شریک کړو. ملګرو ویډیو دې سره د ثواب په نیت د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي چینل سبسکرایب کړئ، پیج لایک کړئ. والسلام.